اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن څوره ما وټران دي، ما رشتہ داران دي، ما ملګري دي، هغو نن پورې ما ته په انتظار وو. ما یو پرنس کنفرنس کړی و چې راځه به بیا دوباره کوم، نو هغه ته به مو ووټ ورکوو. ویلې چې موږ خپله الیکشن ته ولاړ نه یو، نو زه خپل وټران یتیمان نشم پرېښلی. خامخا هغو به کار غواړي، هغو به کارونه کېږي، هغو به خدای ذمهواري، زه به یې ذمهوارم، ما ته دله چی کټکه ټوکه کار وي، هغه مطلب مو هسې کوی شو. که داسې ستر کار راتلو نو انشاءالله مو به ام پي صاحب ته یو، ضیاءالله بنګش ته بیایو. نو دو زه ذمهوار یم، د ما چې څوره دی هلکې کې ووټ ده، ما ملګرو ته دا اپیل ده چې تاسو به مطلب دا ستر ووټ خو مې هسې یو پرنس کنفرنس وکړو عباس افریدي پاک کې، او دا وړوکی ووټ د مال کې چې کوم دا ضیا ووټ ته نشانې پټکۍ ده پګړۍ، او نور څوره وټاران دي. ما انشاءالله زه هر رنګې ګارنټي د خپل وټارانو هر رنګې ذمهواري خلم. کوم د ما په خولې ورکړي و د ما وټاران وي، ما مینهوال وي، نو بالکل مطلب هغه د فیصلې که کړي وي بدلې دي کي منځ کې صرف 24 غنټې پاتې دي یا به 48 غنټې وي، نو ووټ دې ضیاءالله ته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل طرف نه خپلو ټولو ملګریو طرف نه زه د پیر عادل شاه صاحب ډېر زیات شکرګزار یم. وجه دا دی چې پیر صاحب چونکې یو سیاسي شخصیت دی، یو سماجي شخصیت دی، اور په دې کوهاټ کې یو خپل یو سیاسي مقام هم لري، یو سماجي مقام هم لري. اور نن څنګه پیر صاحب خپل څوره د دې سپورټران وو، ووټران وو، هغوی ته څنګه پیغام ویر کو د ما حمایت حوالې سره اور 8 فروری باندې ما ته سپورټ حوالې سره. نو پیر صاحب زه انشاءالله تا ته یقین دهانی در کوم چې انشاءالله الله پاک 8 فروری باندې کامیابی راکړه. نو تا والا څورم غادي ووټرز دي، سپورټرز دي، نو هغه څورم کارونه وي اول خو انشاءالله تاسو شتایو، بیا چې هغې څورم مطلب کارونه وي ترقیاتي کارونه مت کې یا نور څه روزګار یا نور څه معاملات وي، نو پیر صاحب هغه تبي ذمہ دار وي اور انشاءالله زه به ذمہ دار وم انشاءالله. نو زه ټول څوره د پیر صاحب یا د موسوره د کتونکي دي، نو څنګه پیر صاحب تاسو ته ویلو تاسو انشاءالله په 8 فروری باندې به تاسو بروزو اور پګړی باندې انشاءالله خپل ټپاویو ډیر انشاءالله.